بچی ته هغه موږ لیدلی دي چې څنګه پیدا سي دستي په خپلې مور پسې منډي هر څو یې راوګرځوه دی نه ګرځېده ځکه پسې تړلی دی دا طرح د مسلمان تړپ به هم دا چې دی به اتباع رسول وي دی به د محمد صلی الله علیه وسلم په عشق کې خپل ژوند دا ګرد راولي په د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په ښه طریقو پرې راولي لکه څنګه چې صحابه وروسل لکه سیرت ګوره یو صورت دی یو سیرت دی صورت دا الله پاک ور انسان ته ورکړی دی خلقک فسواک الله پاک سیرت ورکړی صورت یې ورکړی اچھا په دا کې د انسان اختیار نشته که جګ دی که نری دی که تور دی که سپین دی که غنم رنګه دی لیکن سیرت دا موږ ته جوړوي سیرت څه ته ویل کېږي سیرت ویل کېږي سیرت د سیر الابل څخه دی په عربي کې ورته ویل کېږي چې دا اوښان چې ځي دا سفر کوي اول موږ مخ ته هغه کېږي په قافله کې په سیر الابل کې چې هغه اوښ په دا لار ولګي هغه مخ ته کې چې دی روان سي د ده چې کم قدمونه لګېږي د هغه بعد دا بل اوښ پسې د ده پر نقش قدم باندې هغه ته راځي د ده پر قدم باندې قدم یږدي حتی چې 500 اوښان کوي هم چې تیر سي چې وګورئ چې یو اوښ تیر سوی دی دا هر اوښ ته دا بل اوښ پر نقش قدم باندې داسې ورځي دا طرح د مسلمان دپاره پکار دی چې دی سیرت د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په ځان کې راولي سیرت مطالعه وکړي او په کومه طریقه یې راولي لکه څنګه چې اتباع صحابه کرامو کړی وه صحابه کرامو پر نقش قدم باندې داسې ولاړ سي لکه د عمر رضی الله تعالی مبارک چې مشهوره ده چې عمر رضی الله تعالی عنه چې څه وخت خلافت راغی فتوحات ډېرې شولې هر طرف ته او مسلمانانو صحابه او مشرانو اکابرینو مشوره وکړه چې عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل سي مشوره ورکړي څوک چې د خپل طرز عمل زندگی بدله کړه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ژوند د غربت وراو بلکې حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خپله دعا کوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا یا دا د آل محمد رزق کم کې نه غوښتل سوره وچاندي حالانکه فرښتې ورواستولې الله پاک چې دا غرونه به درته سوره وچاندي کم ولنې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه ژوند چې بیا هغه خلیفه جوړ شو هم په دغه طریقه کې تېر شو دریم د عمر رضی الله تعالی خلافت راغی او هغه ته وویل شول چې د خپل طرز عمل زندګي خو بدله کړه ته د مسلمانانو خلیفه یې بادشاه او ستا په کپړو کې 14 پیوند لګېدلي وي یو د چمړې پیوند پکښې وي د خپل طرز عمل دا زندګي دا بدله کړه لږ ځان دپاره راحت لږ د ځان دپاره غلامان لږ خوراک چې کوم دی هغه نرم لږ چې دي کپړې ښه لږ ځان دپاره راحت لږ ځان دپاره چې عصرت دي ده صحابه پریشان وو چې دغه مشوره به څوک ورته کوي نو حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور ده د حضور پاک صلی الله علیه وسلم کور والا ده د هغې په ذریعه باندې دا مذاکره او دا مشوره وسوله چې دا مذاکره او دا مشوره وسوله دا خبره ورته وکړه د عمر رضی الله عنه په مخ کې کښېښوله عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې تا ته چا دا سبق درښولی دی ول نه ستا رایه معلوموم ول هر چا چې تا ته دا سبق درکړی دی د عمر رضی الله تعالی عنه د چهرې رنګ بدل شو په خشم شو په غوسه سر شو ول ورسه ورته ووایه دا نسب بدلوئ ول ولې ول زما دوه مسافر وروڼه مخکې ولاړو هغه دواړه کامیاب شو منزل یې مقصود ته ورسېدی یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زه هم د هغو دوو
ملګرو د مسافرو پر نقش قدم باندې ځمه او د هغو پر قدمو باندې مې قدم ایږدمه او رسېږم به زه به منزل مقصود ته رسېږم کامیابه کېږم ورنه که زه داسې لږ دې خوا هاخوا شوم زه نه شم کامیابه کېدی داسې اتباع یې کوله داسې اطاعت یې کوي سمعنا واطعنا چې څنګه مې خبره واورېدل پر هغه مې اطاعت کوي او محبت یې څونه حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ دا صحابي رسول دی دا ونیول شو گرفتار شو کفار منوي او د پانسي حکم وشو چې دا به سولې باندې بیا راګه په سولې باندې چې دی پانسي به وکړي په دا حال کې پوښتنه جوړ وکړه و خبیب رضی الله تعالی عنہ ویل ستا ونیسي دریایي حکم کړي تا ونیسي پرېږدو تا مفهوم یوه خبره وکړه والكما خبر وكا والدعوة تستا پر ځای باندې نعوذ بالله دلته محمد صلى الله عليه وسلم یا ته فرانسي دو تامر لكو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ وايي ودا خو ډیره لیري خبره ده چې زما دا وایم چې زما پر ځای باندې محمد صلى الله عليه وسلم تیبا پر سولي باندې لټکاوي تیبا فرانسي ورغوي نعوذ بالله من ذلك بلکې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په پښو کې چې اځای چې دا ماته نه دی قبول دې که زما ټوکرې ټوکرې کوي زه ټوکرو ته تیار یم دا خبر نه شم حدیث شریف ماتې ته تیر لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. درته ټیم یو سړی کامل مسلمان مؤمن نشي جوړېدی درته ټیم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم محبت د انسان د خپل اهل او عیال د اولاد د ټولو زیات دی دا بالکل مقدمه به انسان مؤمن دی او د صحابه د محبت کیسې زموږ تاسو په مخ کې د سیرت کتابونه د صحابه د سیرت کتابونه داګه د پټې باندې تاریخ کتابونه بڑا ما دې مختص وګورو مطالعه حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه زید بن حارثه رضی الله تعالی عنهما دا مخکې د زید بن محمد په نامه باندې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسېدی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم غلام د خدیجه رضی الله تعالی عنها تربص بالزوج لیکن چې څه وخت په دا باندې خلک خبر شو د بازار ته وتلي د دې علاقې خلک رالو چې دا خو زید نه دی د حارث زوی دا خو ورکو د خپل مور ته مور پریشانه ده سرګردانه ګرځي د دې وایي چې راځه ستا خپل کور سته خپل مور پلار دې سته تو غلام نه د تیار نشو چې نه زه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسېږم هغه ولاړې په خپلې علاقې ته حارث ته وویلې چې ستا بچی زید دا هلته په مکه مکرمه کې په د غلامۍ ژوند تېروي حضرت زید پلار حارث د هغه ورور او بل د زید ورور دا درې سره کسان رالو چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره د دې متعلق خبره وکړي چې زید رضی الله تعالی عنه را خلاص کړي د غلامۍ څخه ازادي ته راولي د دار استعمال د اسباب هم راخستې دي اشرفیانو تیلې هم راخستې دي چې مو مانګه دام وکړو لیکن حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې دا خبره چې ولې دا خو آزاد دي داسې خلاصو بیا په دوکه کې خرڅو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اختیار ورکړ دې سره دې هم ته اختیار کباتې هم ته اختیار دول نظم تقبل مور پلار سره د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پاتې یم هغه ټول د غلامۍ ژوند تیرې انته د ازادۍ ژوند دی دا څنګه قبلې ولې هغه د ازادۍ ژوند چې دا د غلامۍ ژوند سل نظر ور په درجه باندې کړو
دې خبره سره چا به غلامي کې زه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په غلامي کې یم دا ته چې کوم سلوک د ما سره کېږي ستې چې ما مور پلار حقیقي ستې نه سي سره کوي هغه خبره ټکرا وکړه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم غلامی قبول کړه په دغه وجه فرمایي چې محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی دا محبت د صحابه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره اکاډیمو په ځوان کې کتل چې څو صورت طریقې نسته ځان محاسبه نه وکړه هغه په ځان کې راوستله موږ ته درای موږ خو چې محاسبه وکړو موږ به دا وایو په ما کې څه سته که نسته د سیرت د شمایل کتاب چې راواخو د ځان سره وګورو په ما کې څو طریقې د هر چا خپل ځان معلوم دي زما هغه مشاهدې پر کومه طریقه ده هلته بیا سخت د خپل خواهش او د نفس مطابق تېرول هلته بیا زما د حضور زما د حبیب طریقه د هغه محبت ویرسي مولانا احمد شاه کشمیري رحمه الله مبارک راځي چې داسې ژوند یې داسې اتباع سنت یې کول د سنت دونه پیروي یې کوله چې گویا یو سړی که راولاړ سي ده په ژوند کې وګوري لکه د شمایل ترمیزي مطالعه چې وي دا شپږ طریقې به وي مولانا محمد قاسم نانوتوي رحمه الله دا چې مدینې منورې ته دوی سفر یې کوئ په څو میله مخکې د مدینې منورې سره د خپل سواري سره شوه شو ولنه معلوم چې دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم قدم مبارک لګېدلی زه په سواري سپور یم دا زه نسم برداشت کوئ دونه محبت یې د سواري شوه شو په پښو باندې روان شو بیا چې سفر راتلی نور نږدې شو د مدینې و طرف ته بیا یې د خپلو پښو څخه چوټې مچڼې وکښلې په لوڅو پښو روان شو ودا زما د جانان کوڅه ده زما د جانان شهر دی مدینة المنوره زه په دې کې چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم قدمونه راکولي زه په چوټ کې راسم دا نسم برداشت کوئ په لوڅو پښو باندې به ګرځېدی د محبت د حب د عشق رسول په وجه باندې او موږ نن د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سنتونه په هر کور کې چې موږ ګورو هغه روزانه زده کېږي او د مسلمان زړه په هغه باندې غم کېږي هم نه د مسلمان زړه په پریشانه کېږي هم نه دا د ټولو غټه د پریشانۍ او د خسارې خبره ده د دنیا چې کوم ترتیب دی په 24 घंटे ژوند کې کامیابی په چیز کې د الله حکم د نبی په طریقه کې ده موږ هغه پرېږدي دي رب چای زندگی میں پرېږده ده من چای زندگی میں راخسته ده د خواهشاتو زندگی میں راخسته ده په دا وجه باندې پریشانی هم په دا ورځ په وجه باندې هر خواته وګوري افراط تفریح هم ده پکار دا دی موږ دوستانو چې کوم دعوه موږ کوو چې موږ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم محبان یو موږ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم عاشقان یو دا خبرې خالي په خوله نه په ځان کې هم راسي بیا وګوري چې په کور کې زما د خپل بچیانو د خپل کور والاو د ورونو د مشرانو سره کم سلوک دی دا زما د خواهشاتو مطابق طرز عمل زندگی ده که د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په څه طریقه باندې ده زما په محله کې د پړوسیانو سره کم طرز عمل زندگی ده زه چې سروزم زما په ښار او په علاقه کې کم طرز عمل زندگی ده زه وګورم زما معیشت او معاشرت په کومه طریقه باندې دي زما عائله او خانداني زندگی پر کومه طریقه باندې ده زما اخلاقیات کوم دي زما د عباداتو کوم حال دي او زما د عقایدو کوم حال دي په ټولو شعبو د دین کې به د حضور اتباع کوو صلی الله علیه و آله وسلم په کومه طریقه چې صحابه کرام کړی صحابه کرامو چې دا اتباع وکړه بیا په صحابه کرام باندې مهر ولګېدل بیا صحابه کرامو دپاره د کامیابۍ سرټیفیکټ قرآن بیان کړي چې اولئک هم الراشدون
أولئك هم المفلحون، أولئك هم المهتدون، رضي الله عنهم ورضوا عنه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. دعوه تعرف بقرآن بيان أولئك هم المؤمنون حقا. دا خلق دي چې هغه کامیاب هغه د کامیابی سرټیفیکټ ملاو په حب رسول کې، په عشق رسول کې، په اتباع رسول کې. موږ بخالي غلطي دعوې نه کوو، جوټه دعوې مو نه کوو چې موږ عاشقان رسول یو. عاشقان رسول، محب رسول، دا پتا کې معلومي ستا په دغه پنځه فوټه ژوند کې تا څو نافظه کړی دی. ته مشرب ته پر کومه طریقه راځې، پر کومه طریقه وځې، ستا عبادت پر کومه طریقه دی. یو سړی کله ولاړ چې دعوه وکړي چې پنځه وخته لمونځ نه، زه شپږ وخته لمونځ کوم، زه ډېر غټ بزرګ یم، دا طریقه نه ده قابله قبول، دا مردود ده. طریقه هغه قابله قبول نه چې هغه د حبیب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه. درود شریف پکار دی موږ زیات اهتمام یې وکړو د جمعې ورځې، بلکې په یو مجلس کې یو واره درود شریف ویل دا واجب دی، لازمي ده. ضروري د انسان چې نوی په ګناهګاره کېږي د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د بدعا لاندې راځي او بار بار بیا ویل بیا مستحب عمل. پکار دی چې موږ ټوله سهار ماښام کم سے کم سل مره درود شریف ووایو، په کثرت سره ووایو، اهتمام وکړو دې خبرې. د کثرت د ذکر متعلق علما فرمایي چې 300 مقدار کم سے کم دی، کم سے کم 300 بار کې مفتی ووایو. که نور نه کم سے کم د ځانه خو دا خبره وکړو چې زه دننه به یوه د سنت طریقه هم زه ذبح کوم، زه پر دې باندې عمل کوم. څونه کسان دي روزانه سنت رسول دا په ګندګیو په اوبو کې به یې وي شیو کې. پکار دی تنقید پر چا نه دی، ترغیب دی. پکار دی چې موږ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم طریقه په ځان کې راولو. زه چې په ځان کې راولم بیا زه بچیانو ته وایسم، بیا زه بل ته ترغیب ورکوی سم. زه چې په خپله پر صفت باندې عمل نه کوم بیا زه بچیانو ته وایسم. زما د کوم شهادت څه حال دی؟ زما د زندګۍ د طرز عمل 24 غنټې ژوند څه حال دی؟ زما کاروبار په کومه طریقه دی؟ چې لږ د کاروبار متعلق مجلس مشوره ورکړي، خبر ته چې دا جایز ده ناجایز، وایي دی روان دي بزرګ جوړېږي، مولوي جوړېږي. د خپل مجلس یې ورله ځان سره کوي. یا وروره موږ ته دعوت ورکړو، دا د ممبر حق دی، دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په وراثت کې علما نایبان دي. دا مسله دا حکم موږ بیانوو چې کوم قرآن او حدیث بیان کړی. موږ په یو شي کې آزاد نه یو، موږ په خپل طرز عمل زندگی کې آزاد نه یو. آزاد څوک دي چې غیر مسلم دي. موږ چې مسلمانان شو موږ آزاد نه یو، بیا موږ پابند یو د شریعت محمدي صلی الله علیه و آله وسلم. په دا طریقه به موږ ژوند کوو. الله پاک موږ ته توفیق رانصیب چې موږ داسې په هر سړي کې د اتباع رسول جذبه راسي، د عشق رسول د محبت رسول جذبه راسي، او په داسې طریقه یې پوره کړو چې کوم صحابه کرامو پوره کړی وو. د خپل ځان د خپل کورو سې ورواخلو، بیا په محله کې او بیا په معاشره کې چې کوم دی دغه ښه فضا د دیندارۍ فضا چې دی هغه موږ قایم کړو. الله پاک دې ویلو او دعا وکړو. واخر دعوانا